د عمران خان یو اهم کلاډي یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی چې دغه بیان جاری کولو سره د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت دی کوم چې د عمران خان مخالفین دي په هغې باندې رپار لګېدلی دی. تاسو د یاد شي چې کله امریکا کې الیکشن نو شوی نو عمده د مسلم لیگ نون خلک د پیپلز پارټۍ خلک بلاول شو، بلاول نه علاوه مریم نواز شوه، احسن اقبال شو، دوی ټویټونه کړي وو ډونلډ ټرمپ سره دوی کلیشه چلو. دوی وایي چې ډونلډ ټرمپ الیکشن ونه ګټي. دوی هغه ټایم کې دا خبره کوله. د ډونلډ ټرمپ خلاف ځکه ډونلډ ټرمپ چې کوم دی د هغه عمران خان سره لږ ډېر تعلقات وو، نو په دې وجه دوی وایي که چېرې ډونلډ ټرمپ حکومت راغو نو بیا خو به عمران خان د جیل نه راوځي او زموږ به خیر نه. نو دوی هغه پسې ټویټونه کړي، هغه پسې د دنیا ټویټونه کړي، د هغه خلاف ټویټونه کړي، هغه دوی د هغه مخالف چې کوم کس و هغه یې سپورټ کولو. نو چې کله ډونلډ ټرمپ الیکشن وګټلو او هغه د امریکې صدر جوړ شو نو دوی خپل ټویټونه ډیلیټ کړل، خپل ویډیوز، خپل میسیجز وغیره، خپل ټویټس چې کوم دی کړي هغه ټول ډیلیټ کول شروع کړل. لکه دومره سخت یریږي د هغه نه، د ډونلډ ټرمپ نه د مسلم لیگ نون حکومت دومره سخت یریږي جی. خپل طرف له چې دی د ټول ټویټونه ډیلیټ کړل نو دلته ورپسې د پی ټی آی یو ډیر غټ کلاړي یو غټ بیان جاری کو چې په دای باندې نورم رپاره ولګولو. د پی ټی آی عاطف خان ویلي دی چې ما د حکومت ټول ټویټونه ځان سره سنبال ایښي دي. حکومت چې څومره ټویټونه کړي که بلاول کړي که مریم نواز کړي که احسن اقبال کړي، د مسلم لیگ نون چې څومره لیډرشپ دی یا د پیپل پارټۍ لیډرشپ دی او دوی د ډونلډ ټرمپ خلاف کم ټویټس کړي د هغې سکرین شاټس د هغې هر څه ما سره موجود دي، د هغې مکمل پروف ما سره موجود دی. او هغه پروف چې کوم دی وایي زه د پاکستان 25 کروڑ عوامو سره واده کوم چې دغه ټول ټویټس به زه د ټرمپ قریب ترین خلکو ته په ټیبل باندې مخې کېدم. د ټرمپ د حکومت چې کوم قریبي خلک دي ایله به زه دغه ټول ټویټس، دغه ټول میسیجز، دغه ټول پیغامات چې کوم دي کوم چې د ټرمپ خلاف دی کړي د پاکستان حکومت، نو به زه ټرمپ له په میز باندې کېدم. وایي دا واده چې کوم ده د ما د پاکستان 25 کروڑ عوامو سره ده چې پای کې بلاول هم یاد کړی چې د بلاول ټویټس را سره هم پراته دي، د مریم نواز، د احسن اقبال، د پی ټی آی نه علاوه نور چې څومره هم په پاکستان کې پارټیانې دي او هغه د مسلم لیگ نون حمایت کوي نو هغوی چې څومره ټویټس کړي وو هغه ټول چې کوم دی د سره د ثبوتو ځان سره کېښه دي. عاطف خان د پی ټی آی او دی وایي چې دا به زه د ټرمپ حکومت له خامخا رسوم، د ډونلډ ټرمپ چې کوم قریبي خلک دي په حکومت کې دا به زه هغوی له په ټیبل باندې کېدم چې دا د پاکستان هغه خلک دي چې کومو خلکو اوس تاله مبارکیانې درکول شروع کړي دي. ګوره دوی خپل ټویټس دا دومره بې شرمه خلک دي که نه، یو طرف ته هغه پسې ټویټس کول چې د هغه خلاف پې ټویټس کول د ډونلډ ټرمپ، چې کله هغه وزیر اعظم شو نو خپله کنزولو هغه ټویټس او خپل د هغه چې د هغه سپورټ نه علاوه چې کوم ټویټس کړي وو هغه یې ډیلیټ کړه او مبارکي یې ورله ورکړه چې د امریکې صدر منتخب کېدو باندې کانګریچولیشن. لکه دا ډبل پالیسۍ والا ډبل خولې والا خلک دي، یو شان هم کوي او بل شان هم کوي. او بل طرف ته د پی ټی آی ټایګر چې کوم دی عاطف خان د دا ټول ثبوتونه ځان سره ساتلي او دی وایي چې دا به د ټرمپ خاندان له شو کوم، د ټرمپ قریبي خلکو له حکومت خلکو له به زه په میز باندې کېدم چې راشئ دا د پاکستان هغه خلک دي چې کومو خلکو له ستاسو د الیکشن په وخت کې تاسو نه سپورټ کولی او اوس تاسو د کانګریچولیشن او مبارکیانې درکوي جي. نو خپله رایې په کمنټ کې شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.